بری خبردار د پنجاب نه پس په کې پی کې کې هم صحت کارت کمپلیټلی بند کړل شو. بل د بجلی بلونو حواله سره حکومت یو نوې پالیسی تیار کړې ده. غصب پالیسی ده اب هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. بل د عمران خان یو ډیر غټ مخالف دا بیان جاری کړی چې عمران خان غونته بهادر سیاستدان په پاکستان کې نشته. بل نواز شریف واپسۍ حواله سره عمران خان یو ډیر غټ رکاوټ جوړ دی او نواز شریف دا څه کم خواهش ته چې تر اوسه نه دی پوره شوی. اب هم په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي. کم کسانو چې پی ټی آی کسان گرفتارو لغی خپل هم مسله کې گیر شو. د اسلام آباد های کورټ توهین عدالت باندې سزا وروله. دا سزا چاته ورولې ده په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیسکشن کیږي. نن چونکه وکیلانو هم د آئین د بلدستۍ د پاره راوتلی او یو غټ احتجاج کړي. په دغه احتجاج کې وکیلانو کوم مطالبه کړي دي اب هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم او دغه مطالبه د عمران خان د پاره بلکې د ټول ملک د پاره فائدمن ثابت دي شي. کم کسانو اوس راځو په څومره خبرونه تاسو سره ما شریک د هډلاینز تاسو سره چې کوم ما شریک په دې باندې اوس تفصیلا خبره کو ټول نه پیله خو په هغه اپډیټ باندې خبره کو. کم کسانو چې د عمران خان یا د پی ټی آی کسان گرفتارول هغه څنګه مشکلات سره سر شو. های کورټ څنګه هغه ته سزا وروله. څنګه چې تاسو د پته ده چې شهریار افریدي بار بار گرفتار کېدو رها بشو دوباره به گرفتار شو. چودري پرویز الهی رهایی نه پس بار بار گرفتاریږي. بیا اسلام آباد های کورټ ډیپټي کمشنر ته وی چې خپل اختیارات غلط استعمال مکو او د خپل اختیاراتو نه تجاوز ته لګیای د خپل اختیاراتو نه زیات تجاوز کیږي. اوس اسلام آباد های کورټ ډیپټي کمشنر او اس اس پی اپریشن اسلام آباد باندې توهین عدالت سزا ورولږي. د دوړو کسانو باندې شپږ میاشتې کې سزا وخته دي. شپږ میاشتې کې او دا ډیپټي کمشنر چې کوم وي او یا اس اس پی اپریشن دا دوړه ډېرې غټي عہدې دي. دغه دوه کسانو له هم سزا اورول شوې ده. بل د عمران خان سایفر کیس کې نن بیا سماعت اونو شو چون کې جج 8 ستمبر پورې پچوټی دی. اوس په سایفر کیس کې سماعت 9 ستمبر 10 ستمبر باندې ایکسپیکټډ د چوشي خو په 9 ستمبر باندې د هفتې ورځ د په 10 باندې اتوار دی. نو کې د 11 ستمبر پیر پر ورځ بیا سماعت شو خو کچري جیل خو کچري جج بیمار نه او یا جج پچوټی باندې نه. او بل د هغه جج د چې کوم جج عمران خان ته په جیل کې ویلو چې زه همایون دلاور نیمه او زه یو ډیر بهادر جج ما زبرستا په فیور کې دستا په فیور کې مطلب دا چې زبر د آئین مطابق فیصله کوم او زبر فیر فیصله کوم. نو هغه جج هم په چټای باندې شوی دی جی. بل کم کسان چې بجلی پټای مطلب کم کسان چې بجلی چور دي کونډې اچي نغې د پاره هم حکومت سره حکمت عملی جوړه کړې ده. او کم چې بجلی بیلونو نه مطلب بجلی بیلونو پچا غټ راغلي دي دغه حواله سره هم حکومت سره ریلیف ورکړي. سر ریلیف ته چې تاسو ورې ډېر کمالي ریلیف ورکړي بم تاسو حیران شئ جی. وزیر توانایي ویلي چې کم کسان بجلی پټای د هغه خلاف په سخته کاروایی کیږي. د هر چا خلاف په یو شان کاروایی کیږي که غریب دی که مالدار دی که سرکاري کس دی او که نه سیول کس دی خو چې بجلی پټای د هغه خلاف په سخته کاروایی کیږي. د بجلی بلونو حواله سره پاکستان حکومت آی ایم ایف سره رابطه کړې و. نو آی ایم ایف ورته وی چې کم خلک 400 پورې یونټ استعمالي نو هغه ته مونږ هیڅ قسم ریلیف نشو ورکولې او کم خلک چې 200 پورې یونټ استعمالي نو هغه ته دومره پورې ریلیف ورکول شو چې دغه خلک په بل جمع کوي خو پاکستان باندې به جمع کوي. مطلب معافي نشته که څوک پته مې چې بل به مو معاف شي نو معافي نشته باچا بل به جمع کوي پاکستان باندې به جمع کوي معافي د حکومت د طرفي نشته جی. بل براشو وکیلانو چې کوم احتجاج کړي د پاغه باندې به هم تفصیلا خبرو کو. نن وکیلانو احتجاج تر وتلو چې نن یې د وکلاو کنونشن هم کړو او دا احتجاج د عمران خان د پاره څنګه مددگار ثابت دي شه به هم ډیسکس کیږي. وکیلانو مطالبه کړې ده چې 9 ورځو کې د انتخابات وشي او بل افیشل سیکریټ اکټ ترمیم بل باندې صدر صاحب دسخط نه کړي. نو دغه بل د کل عدم قرار شي په دې باندې چې څومره هم کاروایان کیږي دا کاروایان د کینسل کړل شي. دا افیشل سیکریټ اکټ بل چې کوم دی نو دا سایفر کچري په دې باندې دا حکومت کل عدم قرار کو عمران خان به اتوماتیکلی د جیل نه راوځي ځکه په دغه کیس کې سایفر کیس کې عمران خان په جیل کې دی. بل وکیلانو دا فیصله هم کړی ده چې آئین چې کوم مطلب ججان چې کومه فیصله کوي نو پاغه باندې کمپلیټلی عمل کیږي د مطابق د عین مطابق ته پاغه باندې مطلب عمل کیږي جی. او بل کمی زنانه چې په جیل کې نو هغه ته ضمانت ملو شي او انصاف ته ورسره شي. وکلاو احتجاج اصل مطلب ملک د عین مطابق فیصله کولی مطلب وکیلان په دې وجه احتجاج لراوتري دي چې ججان صاحبان د هم د عین مطابق فیصله کوي او کومه فیصله چې جج صاحبو کې نو هغه باندې بیا کمپلیټلی عمل درآمد هم کیږي جی. بل حفیظ الله نیازی دا عمران خان او خیر دا عمران خان سخت خلاف ته درنده بیان جاری کړی
کړی دی چې عمران خان ډیر بهادر سړی دی او عمران خان هیڅ کله هم ډیل نشي کولی او عمران خان هیڅ کله هم دی نشي جوکاولی. بل نواز شریف په لاره کې ډیر غټ رکاوټ چې کوم دی هغه عمران خان دی. نواز شریف چې تر اوسه پاکستان ته نه راځي نو دې غټه وجه عمران خان دی. نواز شریف غواړي چې عمران خان ډیل وکړي او بهر ملک ته لاړ شي. نو زه به هله پاکستان ته ځم چې ما سره یو ټوس ثبوت جوړ شي، زه به هلته خامخا عوامو سره ملاویږم، زه به جلسې کوم، الیکشن را روان دی. نواز شریف په زړه کې دا دی، نواز شریف سوچ دا دی نو زه په جلسو کې بیا خلکو له ویم چې عمران خان وتښتېدو د ملک نه او زه بهادر وم، زه ملک له واپس راغم. نو په دې وجه باندې تر څو چې عمران خان جیل کې وي یا تر څو چې عمران خان په پاکستان کې وي نو نواز شریف پاکستان ته راتلل ناممکنه خبره ده جی. بل د کې پی کې نه هم صحت کارت کمپلیټلی ختم کړل شو. د کې پی کې نگران حکومت دا فیصله کړې ده چې کوم کسانو ماهانه آمدن 31000 نه زیات وي نو هغه به صحت کارت نه هیڅ قسم فائدہ نشي چتول او هغه کسان په صحت کارت باندې صرف علاج کول شي چې د کوم کسانو 31000 نه کم ماهانه آمدن وي. نو 31000 نن سبا څه شی دی؟ 31000 خو نن سبا 31000 نه خو زیات یو مزدور کار هم ګټي چې په هغې باندې دغه گزاره نه کیږي. نو 31000 لیمټ یې ول ډېر کم کې خلک په کار دی، 50-60,000 لیمټ کې خلک د کومو کسانو آمدن 50-60,000 نه کم دی نو هغوی په مطلب په صحت کارت باندې علاج کولی شي، ټریټمنټ کولی شي. او د کومو کسانو چې 50-60,000 نه مینیمم اماونټ چې دغه کې خلک وي، ځکه 31000 ډېر معمولی رقم دی او دا نن سبا هر یو سړی ګټلی شي، هر یو سړی مطلب که یو دغه هم وي نو هغه مطلب مزدور کاره سړی او 31000 نن سبا په دې ګرانه مهنګایي کې هېڅ شی هم نه دی، په دې باندې کور نشي ساتلی کېدی. نو لیمټ کم دی خو کېدای شي راتلونکي ټایم کې که دا حل وي نو دا 31000 لیمټ ته هم ختم شي، بیخي صحت کارت انفنکشن شي، مطلب به غاړو څه کار ستاسو دپاره ونه کړي. دا اپډیټ شو، ډېره زیاته مننه جي، والسلام.